الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انسان ډیر زیات کمزور دی، دنه په معاشره کې ګنام کیږي او بیا د ګناه د رجل الله دته یو طریقه خي. یقینا صدا سے کمې کوتاهیان برازي د نیک اعمالو په نسبت اکثر د انسان ګناه زیاتی. دا غي وجه دی چې انسان له الله کم نعمت ورکړي نو دی خو د هغې شکر نشي ادا کولی. بعضې وخت کې یو انسان یو ګناه ته وړه وي، یاره دا پلانې ګناه خو ډېره وړه ده، دا بله ګناه هم وړه ده، نو هغه صغایر ګناهونه چې کم واړه واړه ګناهونه دي چې هغه راجمع کې هغې نه کبایر جوړ شي، لوی ګناهونه ترې نه جوړ شي. نو ګناه ته کلم معمولی نه دی ویل پکار، کلم ورته وړه نه دی ویل پکار. الله تعالی فرمای اے د ایمان خاوندانو وی تاسو هغه توبه وکاږئ توبة نصوحا. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ حضور پاک نه تپوس که یا رسول الله وی مت توبة النصوح، وی د نصوحی توبه کم یو ده؟ نو حضور پاک ورته فرمای اے معاذ وی هغه ګناه ده چې ته پښیمانه شو، ډېر پې خفه شي او ته د هغې نه الله ته عذر وکړې چې الله زه معذور هم دا ګناه مې کړې ده، بیا به دا ګناه نه کوم. او وی د دې ګناه نه دومره لرې شي وی چې څنګه کله د یو اوښې د تن نه پی روځي هغې ته واپس نه ځي، نو دا شانتې تم د دې ګناه نه لرې شه واپس ورته مزه. او امام قرطبي رحمت الله علیه وی د توبې مطلب کول رجوع ده، رجوع الله، الله طرف ته متوجه کیدل، یا رجوع عن المعصیه، د ګناه طرف نه رجوع کول چې بس ګناه مې وکړه زه ترې نه رستو کېږم. د توبې کولو څه شرایط دي؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د توبې شپږ شرایط ذکر کوي. قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه دا نقل کړي دي. وی یو خدا دا چې په ګناه باندې خفه شه، یاره اومې که به زه پې ډېر زیات خفه یم، یو دا شرط دی. دویم شرط دا ذکر کړی دی چې کم فرایض واجبات تا نه پاتې شوي دي حتی الوسع هغه دوباره ادا کا. یوازې دا نه چې بس توبه مې وکاږله شاتني منځونه پاتې شو، چا نه مې قرضونه اغسې بس په توبې ختم شو، بس راشه نوی ژوند شروع که نه، حق ادا که د هغې نه پس ته ستا توبه قبوله شوه. دریم نمبر چې کم مال یو سړي سره وي او خلکو نه په دوکه باندې اغسې د هغې واپس کول. څلورم چې چاله په جب او په لاس اذیت ورکړی دی، تکلیف یې وله ورکړی دی، بس هغه کس نه معافي وغواړه او یا دې دا نه هغه بدل واخلي، بیا ستا دا توبه قبلیږي. پنځم نمبر شرط دا دی وی چې آینده به زه دې ګناه ته نظم نه به د دې اراده کوم. او شپږم شرط ډېر عجیبه دی چې یاره څنګه مې په ګناه باندې الله خفه کړی دی، دا شانتی به اوس په نیک عمل الله خوشحالوم. دا د ګناه پرېښودو شرط دی. دا شپږ شرایط چې کله په زندګۍ کې راولي نو دې سره الله د انسان ګناهونه معاف کی او بیا د هغې نه پس ته چې کومه ته توبه وکاږي د رب په در کې هغه توبه ډېره زیاته مقبوله ګرځي. یقین وکړې الله تعالی ډېر زیات مهربان دی. وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات. رب ذوالجلال څه فرمایي؟ وی بندګانو وی تاسو ما نه د توبې سوال وکئ، وی زه به ستاسو ټول ګناهونه معاف کم. حضور پاک فرمایي وی التائب من الذنب کمن لا ذنب له. وی ګناه کوونکی داسې دی چې د یاره توبه وکاږله نو وی داسې شو چې د سره ګناه نه ده کړی، پاک شو بالکل. خو د هغې دپاره شرط دا دی چې دړه نه به توبه وکاږي. الله تعالی ارشاد فرمایي، حدیث قدسی دی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما. الله تعالی فرمایي وی که چېرته ستاسو دا ګناهونه د اسمانونو جیګانو ته راورسي، د اسمان کنارو ته راورسي، ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. وی بیا به زه ستاسو ګناهونه معاف کم. وی څوک شته چې ما نه تپوس وکړي؟
زه به معاف کم، ما نه هم څوک تپوس نه کوي. الان کې دومره ګناهونه چې د اسمانونو دا کنارې ته ډکې شي، الله وی ما نه څوک تپوس نه شي کولی. څوک به دې تپوس کړي چې ته الله ته ستومانه کښېنې. حضور پاک فرمایي د عرش نه 4,000 کاله مخکې یو څو الفاظ لیکلی شوي دي. الله تعالی فرمایي وی زما کم بنده ګناه نه توبه وکاږي او وی سیدې لارې طرف ته را روان شي، وی د دې سړي ګناه زه معاف کړم دغه او نیک اعمال چې دی کس کړي. وی دا د عرش نه 4 کاله مخکې په دې عرش باندې 4,000 کاله مخکې لیکلی شوي دي. ګناه دې وکاږل، اب نیک اعمال دې شروع کو، الله وی زه بنده نیکانو کې مې شامل کړي. امام غزالی رحمت الله علیه خبره لیکي، وی کله چې یو بنده په یو ځمکه باندې ګناه کوي، وی په دې وخت کې دا ځمکه الله تعالی ته وی ای الله وی اجازت راکړه چې دې ځمکه کې روغ نه باسم. دی ولې ګناه کوي؟ په کار دی د خو ستا د نعمتونو شکریا ادا کړې وه او دی خو علل اعلان دا جنګ کوي تا سره، ته ورته وایې مه کوه وی زه کوم. چې د کم آسمان لاندې لګي، آسمان وی حکم راکړه به چې دی زه هلاک کم دلته نه. الله تعالی ورته عجیبه خبره کوي، ورته وایي دا که ستاسو بنده وي تاسو یې هلاک کوي، دا زما بنده دی او دی نه پس وي که دا بنده مال راغوځي بیا هم معاف کوم. دومره الله موږ سره مینه کوي، دومره د الله رحم دی. یقینو کې داسې مواقع بیان راځي، دا خپل ژوند د روجو په شانتي کوي، مرګ به هم د اختر په شانتي وي. چې څنګه اختر کې موږ ته خوشحالي ملاویږي که نه، اختر کې اکثر علما لیکي، فتاوی هندي هم لیکلي دي چې په اختر کې به خوشحالي ظاهره کې، ځکه عید دې ته ویلی کېږي خوشحالۍ ته، په دې به خفګان نه کې. نو چې کله زه زندګي داسې پابندۍ سره تېره کړم چې څنګه موږ د مونځ حفاظت کو، په دې روژه کې 5 وخته مونځ مونږ کو، روجې پابندۍ سره نیسو، د قرآن تلاوت کو، ذکر اذکار کو، نورې روزې هم د الله طرف نه مونږ ته انعام دی که نه. په هغې کې ولې مونږ دا مونځ نشو کولی، په هغې کې ولې قرآن نشو ویلی چې په دې روزو کې زه ځان له وخت وکاږم. په مونځ څومره ټایم لګي چې ډېر زیات ټایم هم پرې ولګي، 10 منټه دې په مونځ نه لګي په 4 رکعاتو باندې. جومات ته لاړ شه مونځ وکړه راځه، په 24 غنټو کې 1 غنټه الله له نشي ورکولی. هغه داسې خدای، داسې رب چې هغه وایي زه دې بنده له عذاب نه ورکوم. ما یفعل الله بعذابکم، رب وایي ستاسو په عذاب باندې څه وکړم، ما خو تاسو عذاب له نه پیدا کړي، خو زما شکر ولې نه وکاږئ؟ نعمتونه مې درکړي دې شکر ولې نه کوئ؟ بدن مې درله درکړی دی د دې حق ولې نه ادا کوئ؟ سترګې مې درله درکړي دي قرآن پې ولې نه وی؟ خو بس غفلت کې پراته یو. توبه وکاږئ، توبه. داسې مواقع بیان راځي، ګورئ څه پته لګي په دې وخت کې الله زمونږ توبه قبوله کړي او مخکې ژوند لم زړه بدل کړي، بیا هېڅ پته نه لګي د الله، او دا زړه بالکل منور کړي، بیا الله خو په دې باندې هم قادر دی. په بني اسرائیلو کې یو کس دی، هغه 20 کاله د الله عبادت وکړو، بیا 20 کاله د الله نافرماني وکړه. یو ځل یې ځان ته په شیشه کې کته چې هو سپینګیری شو خو ګناه دې پرې نه خوا. نو وی دی اوس ناست دی ځان سره، وی پته نشته چې دی نه پس به مې الله معاف کوي که نه به مې معاف کوي. وی الله ورته اواز کې برنه ای بنده، وی تا زه یاد کم ما م یاد کې، او وی تا زه پرېښو ما م ته پرېښوې، وی اوس مې بیا یادې زه دې بیا یادوم. ناشنا خبره ده چې رب مونږ یاد کړو، الله مونږ یاد کړي. حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. رب ذوالجلال فرمای یو سړی مال یو لیش را مخکې شي، زه ولې یو ګز ور مخکې شم. من تقرب الی ذراعا، او چې کم سړی مال یو ګز را مخکې شي، تقرب الیه باعا، وی زه هغه له د یو میل ور مخکې شم. او اذا اقبل الیه یمشي اقبلت الیه ارهوله، او چې کله هغه ماله پیدا را روان شي رب زه دله ور منډه کم. نو هغه خبره ده چې الله مونږ یادو، الله به هم یادوي. چې الله مونږ هیرو، رب به مونږ څه کوي؟ مونږ ته ضرورت شته؟ په دنیا کې څومره لوی لوی ولیان پراته دي، یقینو کې هغوی د خدای نه څومره یریږي، حالانکې هغوی به الله ته نږدې نه. مونږ معمولي عمل کې څومره غاویره شو، الله په
یو یو قدم الله خفه کو. الله راته وی حرام مخوره، زه ویم نه الله زه به حرام کوم د دې نه بغیر ما ته رزق نه ملاویږي. الله راته بد نظري مه کوه، زه ویم الله په دې کې ما ته لذت ملاویږي. الله ما ته وی دروغ مه وایه، زه ویم یاره په دې کې ما ته خوند ملاویږي. الله ما ته وی غیبت مه کوه، زه ویم پرېږده چې دا بل سړی بل ته وشرموم. خو موږ د جنگ اعلان کوو الله سره، د دې هر څه باوجود چې بیا موږ الله ته کینو. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه واقع لیکي، وی په دې هندوستان کې یو هندو وی ننن مثال د یو بت خدمت وکړو. وی د بت خدمت به کولو، یا صنم یا صنم، بس د هغه ذکر داو. یو ځل بیمار شله، چې کله بیمار شو د بت ته اواز کی سړی نه روغېږي، اخره کې خوله خطا شوه. وی یا صمد، الله ولا جواب ورکوي، وی لبیک یا عبدي. اوهو الله ما خو غلطی کې نوم اغستی دی، په غلطی کې مې ته یاد کی. وی بنده وی تا خو غلطی کې یاد کړه، ما خو غلطی کې نه یاد کړی. زه خو درته هل ټیم ناست یم چې در ورځې وې زه درته ناست یم. او ګورې د رب قانون د دنیا قانون نه ډېر مختلف دی. ګورې د دنیا قانون دا دی، که چېرته یو سړي باندې ناجایزه کیس ولګي، یاره دې سړي قتل کړی دی، ناجایزه کیس دی، بیا هغه عدالت کې بری شي، چیرې د خو نه دی کړی، د خلاف ګواهان رانغه، نو که هغه رجسټر بندم شي د قانون فیصله دا ده، دا رجسټر به روکې نه، دا په الماری کې سبا کېږي چې سبا په د کیس راځي نو هغه رجسټر د ده کتلی کېږي. او د رب فیصله څنګه ده؟ قتل دې مو کو. څنګه بني اسرائیلو هغه یو واقع کې بخاري شریف هم روایت راغستی دی، یا کس دی چې 99 قتلونه یې کړي دي، په لاره کې روان دی. سلم ورته مولا وایي چې خدای به مې معاف کړي، او دومره ګناهونه دي کړي، هغه هم سروالی دی، سل یې قتل کړ، په لاره باندې ځي. بل کس ورته خدای به مې توبه قبوله کړي، بلکل به دې قبلې، خو بل ځای ته لاړ شه، هلته کې د عبادت ماحول جوړ دی، هغه ځای کې الله ته کښېنه، الله به دې توبه قبوله کړي. وی سړی هلته روان شو، په لاره کې ته الله ساو کاږي، فرشتې راځي، یو وی جهنم ته به وځو، بل وی جنت ته به وځو. الله ورته وی ځمکه کچ کې، ځمکه ناپ کې، وی چې کم ځای ته دې نږدې وي هلته بوځئ، که د جهنم نه لرې وي بس جنت ته داخل کړي، که جهنم ته نږدې وي جهنم ته داخل کړي. الله ځمکه راتنګه که جنت ته نږدې کو، فرشتو جنت ته داخل کو. توبه یې ویستې نه، صرف اراده کړې ده، صرف د هغې اراده وکړه. نو دې کس صرف د خولې نه دا وویسته چې یا صمد، الله تعالی ګناهونه معاف کړه. الله ګوره په توبه باندې ډېر زیات خوشحالیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې یو بوډا و، په ځوانۍ کې به هغه ګانې ویلې، او په سوونو خلک به ورته ناستو، خلکو به وله دعوت یې کولې، بس د هغه رزق دا و چې دا پیسې به پرې خلکو ویشتې، هغه به خوړې. بوډا شو، د خولې غاښونه یې پرېوته، بس د معاش ذریعه هم ختمه شوه. دوست کره بلاړو، یاره نن را کره روټۍ وخوره، بل کره بلاړو، نن را کره روټۍ وخوره. اکثریت که خیال هم کړي زمونږ د دې دنیا چې کم د ډمتوب کې د دې هم دا حالتي، بیا د مرګ په حالت کې څنګه پراتی مینتونه کې چې حکومت زما مدد نه کوي، ما ډرامې جوړې کړې دي، فلمونه مې جوړې کړي، داسې د ثواب کار کړی چې مدد ته نه کوي. نو هغه هم دا چلو، مرګري هم ته اخره کې تنګ شو. زمانه هغه ټایم ځواني موږ به خوشحالولو، بس ته اوس هغه ورځې لاړې، نشته ډوډۍ، نهر پاتې شو، روان دی جنت البقیع ته ورسېده. د قبرونو منځ کې کېناست، هلته فریاد کوي، یا الله وی ډېره لویه غلطي رانه شوې ده، ټول عمر مې د دې خلکو د خوشحالولو کوشش وکړو، په آخره کې زه نهر پرې خو مالې دي که راکه. یا الله که د ژوند مې ستا د خوشحالۍ دپاره وقف کړی وی، نن به زما دا روز نه وه، کم از کم رزق خو به دې راته په ټایم راکولو. وی الله توبه وکاږم، یا الله پته نشته زما توبه به قبوله کړي که قبوله مې نه کړي، خو یا الله زه توبه وکاږم، بیا به ګناه نه کوم، بس یا الله معاف مې کړي. په دې چې ده څنګه لږ ساعت پسې وکته، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را روان دی هلته نه، دی ویرېده. عمر صاحب به چې کله داسې کسان کته چوکه به ورسره وټکول به، دی وی هسې نه راباندې نه کي راباندې. وی عمر صاحب راباندې تیر شو، لږ ساعت پس بیا عمر صاحب واپس راځي او وی په سر باندې لوښ ایښي دی را روان دی. وی ما سره کېناستو، وی لاندې کېښو، وی راته وی خوره ډوډۍ. وی امیر المؤمنین داسې دی، وی یاره لږ ساعت مخکې کیلوله مې کوله د غرمې ودوم، وی رب ذوالجلال راته حکم وکړو، وی ای عمر، وی ته دلته خوبونه کې، وی هلته مې یو ولي نهر ناست وي، هغه له ډوډۍ یوسه پاسه،
او وی چې څنګه راپاسې د مې کور حالات مې چې جلدي کوه شابه د الله یو ولی ناست دی وی لاس کې مې مروړی شوه خو په سر مې ځکه راوړه ما وی چې د الله یو ولی لوړم چې د خپل د سر د صدقه م پکې ورکم دا خدمت مې پکې قبول شي هغلی نوړی ورکولی وی دا سړی هلته کېناست وی عمر وی تا ته خو پته زما څنګه ژوند وی اوس مې صرف توبه وویسته الله ته دا سړی دلته ناست دی چغې وی فریادونه کې په دې کې ترې نه ساوتې دلته خو یاد ساتئ د ځنکدن په وخت کې ګورئ الله د چا توبه نه قبلوي فرعون هم د غر کېدو په وخت کې توبه ویسئ خو الله قبوله نه کړه چې کله مونږ خپل د مرګ مایوسي په سترګو ګورو بیا توبه نه قبلېږي ګورئ اوس موقع ده یقین وکړئ داسې مواقع په ژوند کې مونږ له بیا نه راځي دا وخت توبه د زړه نه وکاږي الله رضا کې بس دا یو یا 2 ورځې به راسره پاتې 2-3 ورځې به پاتې دومره به نه په دې ورځو کې الله ته کښېنې بازارونه هم بند دي ښه ده چې بند دي دا ورځې به ټولې بازارونو کې خلکو تېرولې الله ته کښېنې عتق من النار عشره ده د جهنم د اور نه د پناه غوښتو عشره ده الله ته کښېنې فریاد ورته وکړې چې الله بس په ګناهونو ستړی شوم ډېر ګناهونه مې وکړو او الله ستا رحمت دومره وسیع دی چې ته په رحم کولو نه ستړی کېږي بس یا الله دا عاجزي درته مخې ته کوم او یا الله که ته مې نه معاف کې یا الله ستا په خدای کې خو څه کمی نه راځي او که ته مې معاف کې یا الله په خدای کې د زیاتوالی نه راځي یا الله خپل کرم دروازې را باندې کولو کې زما ګناهونه معاف کې ته ګوره الله دې معاف کوي که نه او چې دا ګناه دې الله معاف کا نوې ژوند به دې بیا شروع شي بیا چې کله ګناه کېږي توبه وکړه کله ګناه کېږي توبه وکړه حضور پاک وایي یو سړی د ورځې 80 پیره ګناه کې الله نه توبه وکړي الله وایي زه معاف کوم 80 پیره خو به ګناه نه کوي که نه خلک الله نه په هر حالت کې معافی غواړي توبه وکړي الله تعالی وایي توبه نصوحه هغه توبه چې سړی په دې باندې ستومانه شي په دې ګناه باندې چې الله بیا به دا ګناه نه کوم الله دې زموږ د ټولو نه راضي شي او الله دې زموږ د مات ګډ اعمال په پوره اعمالو باندې قبول کړي او الله دې زموږ د توبې په خپل دربار کې قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین